سلامونه ملګرو، امید ساتم چې ټول به ښه ټیک ټاک او مزو کې به یې. نن 19 ورځې مخکې ما یو ویډیو کړې وه او هغه ویډیو کې چې کوم دی ما ویلي وو کفیل باره کې مې څه خبرې کړې وې او د پیسو باره کې مطلب چې دومره پیسې کفیل له زه ورکوم او د اقامې چې کوم دی هېڅ ګارنټي نشته دی چې اقامه به تازه کړي او که تازه نه کړي. نو هغه ویډیو چې کوم دا ډېره زیاته وایرل شوې وه او مخکې تللې وه، نو په هغې کې ملګرو سره مختلف غونډه کې کمنټس یې کړي وو. کمنټس خو چې کوم دی ما ټولې وکتلې، چا څه ویلي چا څه ویلي. یقینا چې زه ډېر زیات بې سوره شوم، ډېر خفه هم شوم، ولې چې ډېرو کسانو کمنټسونه کړي دي چې ما نه 7,000 اخیستي، ما نه 6,000 اخیستي، ما نه 10,000 اخیستي دي او اقامه یې نه تازه کړې او ډېر زیات بې سوره شوم. یقینا چې دغسې ټول همدغه لوبه شروع ده. نو دا ویډیو مقصد زما صرف دا و چې کفیل له زه دا پیسې ورکوم، د دې پیسو څه ګارنټي نشته دی. زما دا مطلب و چې مطلب ما له به اقامه تازه کړي او که تازه به نه کړي. الحمدلله د الله پاک لاک لاک شکر دی، د الله ډېر شکر ګزار وو. ما له خو زه اقامه یې تازه کړله، پیسې رانه واخېستې پوره 6,000 ریالو. والله که پکې 200 ریال هم پرېښي، 100 ریال هم پکې نه دي پرېښي، پوره پیسې واخېستې. خو زه د الله شکر دی اقامه یې راله تازه کړه ده او کمنټس مې د ډېرو ملګرو وکتلې. نو قسم دی چې ډېر زیات بې سوره په دې شوم چې پیسې هم لاړه دي او اقامه هم تازه نه شوه ده. نو دلته چې پیسې کله پیدا کړې سړي ته پته لګي چې پیسې څنګه پیدا کېږي. بله مختلف کمنټس به کېدي، چا به څه ویلي چا به څه ویلي. څه ډېرو ملګرو پکې دا رنګې خبرې هم کړي دي چې مطلب ته لکه اقامه نشي تازه کولی خو بس راځه که نه، او څه ډېرو پکې دا هم ویلي چې تا کمې ګټې نو ته هغه ولې نه یادوې چې زه دومره پیسې ګټم. نو چا به څه ویلي چا به څه ویلي. نو د ټولو زیاته مننه کوم، ډېره زیاته هغه ویډیو چې کوم دا ډېره مخکې تللې وه، تقریبا 3,15,000 20,000 خلکو کتلې وه. نو چا به څه ویلي چا به څه ویلي. نو دا خبرې مقصد زما دا نه و چې مطلب زه د اقامه تازه کولی نه شم یا چې کوم دی زه پیسې پرې ډېر راځي. مطلب زما دا مطلب نه و څنګه چې تاسو یې ویلي دي. نو زما صرف د ویډیو مطلب دا و چې دا پیسې زه کفیل له ورکوم، زما اقامه به تازه شي او که تازه به نه شي. مطلب د که د دې څه ګارنټي نشته، زما دا مطلب و. نو الله هم راته ژوندي لره، ښاد او آباد اوسئ.